یعنی بعینه د الفاظ چې بسم الله الرحمن الرحیم دا درې امت خصوصیت دی، نور امتون له نه ورکړی شوي او په اعتبار د مفهوم سره چې مفهوم هم دغه خو په نورو الفاظو کې دا نورو امتونو له ورکړی شوي. دویمه خبره په بسم الله کې دا ده چې یو د سورې نمل آیت ته انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، هغه خو اتفاقی خبره ده چې دا د قرآن کریم جز دی، د سورې نمل جز دی، خو د دغه سورې نمل د بسم الله نه علاوه په دې مسله کې هم اختلاف دی چې دا آیت د قرآن کریم دی او که نه دی، او آیا مستقل آیت دی د قرآن کریم او که جز دی، او دغه شان په دې مسله کې هم اختلاف دی چې دا بسم الله الرحمن الرحیم جز د فاتحې دی او که نه دی، او دغه شانتې جز د هر یو صورت دی او که نه دی. نو په دې کې علماء کرامو مختلف اقوال دي. امام شافعي رحمت الله علیه یو قول دا دی چې دا صرف د سورې فاتحې جز دی، بسم الله د سورې فاتحې جز دی، او دویم قول د امام شافعي رحمت الله علیه دا دی چې دا د هر یو صورت جز دی، بسم الله د هر یو صورت مستقل جز دی. د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې بسم الله دا د یو صورت جز هم نه دی، او زمونږ د احنافو مذهب دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم جز د قرآن دی، خو د سورې فاتحې یا د یو بل صورت جز نه دی، بلکې بسم الله چې دی نو نزلت للفصل بین السورتین، دا د دوو صورتونو په منځ کې د فرق د فصل دپاره د جدایۍ دپاره نازل شوی دی. نو جز د قرآن دی خو مستقل د سورې فاتحې یا د یو بل صورت جز نه دی. لکه ابو داود شریف کی روایت تی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د هر دو سورتونو په منځ کې فصل نه پیژنده، تر دې پورې چې الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم را نازل که. نو د دو سورتونو په منځ کې د فصل راوستو دپاره بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی را نازل که. د دې وجې نه بسم الله الرحمن الرحیم په منځ کې د سورې فاتحې سره جهرن نه ویلی کي، د پاره یې که دا جهرن ویلی کېدی د سورې فاتحې سره، نو بیا پیچا د سورې فاتحې د جز هم کو. همدغه شان تاسو قرآن کې کتلی چې د صورت سره دا میلاو نه لیکلی کېږي، بلکې د صورت په سر باندې یو جدا ځای کې را بسم الله الرحمن الرحیم ولیکلی شي، او دا ځکه میلاو نه لیکلی کېږي چې څوک په دې باندې وهم ونه کړي چې دا د دې صورت جز دی. نو د دې په باره کې امام ابو بکر رازی رحمت الله علیه په احکام القرآن کې دا مسله ښه په تفصیل سره ښه رسخانې کار اخیستی دی. اول ته بیا د امام بني پر رحمت الله علیه مسلک ښه مدلل او مبرهن ثابت کړی دی. طلباو له پکار دی چې هغې ته رجوع وکړي او هغه ښه په تفصیل سره وګوري، زبردست بحث یې کړی، ښکلی رسخانې کار اخیستی. نه دا مسله په دې کې شوه چې یاره دا د دې امت خصوصیت دی او که نورو اممو له الله دا آیت ورکړی دی. او دویمه خبره دا چې دا د قرآن جز دی او که نه دی، د سورې فاتحه او د بل صورت جز دی او که نه دی، نو دا مسله سره ذکر شوه. دریمه خبره ذکر کو فضایل د بسم الله، یعنی د تسمیې فضایل، او انشاءالله د هغې نه وروسته به بیا معنا کو چې معنا او ترجمه د سورې فاتحې سره. علماء کرامو لیکلی دي چې د تمام قرآن کریم خلاصه چې ده نو دا سورې فاتحه ده، او بیا د سورې فاتحې خلاصه چې ده نو دا بسم الله الرحمن الرحیم ده. نو گویا چې بسم الله الرحمن الرحیم یو سړی په یو کار باندې وی، نو گویا ده خلاصتاً تمام قرآن کریم په دغه کار باندې ولوسته. نو د دې نه د برکت خپله پته لګي څومره لوی فضیلت لري. او دویمه خبره دره منصور ابن کثیر لیکلی دی، د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، دی فرمایي چې کله بسم الله الرحمن الرحیم نازل شو نو وریځې مشرق طرف ته شوې، هواګانې رکاو شوې ودرېدې، او سمندر باندې سکون او خاموشي چې نو دا تواري شوه، او زناور هم غوږ کېښوده، او د اسمان نه
په شیطان باندې د اور سکروټې راورېدې او الله تعالی د خپل عزت قسم وخوړ چې په کوم یو څیز باندې زما دا نومونه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم دا واغستی شي نو په هغې کې به زه ضرور دا برکت ورغورځومه. دا ابن کثیر او در منصور دواړو لیکلي. دا شان د تفسیر در منصور لیکلي د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی. دی فرمایي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله هم جبرائیل علیه السلام وحی راوړه نو له ټولو نه اول به یې د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کوله. نه دا هم در یو فضیلت دی. دغه شان دی که تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ته وګورئ نو برې کې د الله درې نومونه ذکر شوي دي. نمبر 1 الله چې دا د الله تعالی ذاتي نوم دی او دویم رحمان او دریم چې دی نو الرحیم. دا دواړه د الله تعالی صفتی نومونه دي. علماء لیکلي مفسرینو چې لفظ د الله دا د هر کار په حاصلولو او شروع کولو باندې دلالت کوي او لفظ د رحمان دا د دغې کار په بقا باندې او باقی پاتې کېدو باندې دلالت کوي او لفظ د رحیم چې دی نو دا د دغې کار په فایده باندې دلالت کوي. نو د دې نه خبره دا معلومه شوه چې د کم یو کار په ابتدا کې یو انسان بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو دا کار دی د الله تعالی ورکوي د ته حاصلیږي. دویم نمبر دا چې دا کار به باقي فایدار وي او دریم نمبر دا چې دا کار به فایده مني دا به بې فایدې نه الله به د دغې کار نه د انسان له فایده ورکوي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله فهو اقطع و ابتر. برمنګوي که نه چې کار به حاصلیږي هم کار کې به دوام همي کار کې به فایده همي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې هر اعلی کار زیشان کار لم یبدا ببسم الله چې د هغې ابتدا په بسم الله الرحمن الرحیم باندې ونه شي فهو اقطع و ابتر هغه لنډی او بوچی بې برکته برکت پکې بیا نه. در منصور کې یو روایت دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې خلک د قرآن د یو آیت نه غافله دي بې خبره دي کم چې زما او د سلیمان علیه الصلاة والسلام نه علاوه هغه په بل چا باندې نو نازل شوی او هغه بسم الله الرحمن الرحیم دی. تفسیر روح البیان لیکلی دي چې د الله تعالی 3,000 نومونه دي. هغه 3,000 نومونو کې الله تعالی 1,000 نومونه 1,000 نومونه فرشتو ته خولی دي او په هغې کې 1,000 نومونه انبیاء کرامو ته خولی دي او په هغې کې 300 یعنې 300 نومونه الله په تورات کې نازل کړو او 300 نومونه په زبور کې نازل کړو او 300 نومونه په انجیل کې نازل کړو او 99 نومونه قرآن کریم کې نازل کړي. نو دا یو کم 3,000 شو او هغه یو نوم هغه الله د ځان سره محفوظ کړی دی چاته هم نه دی ښولی او بیا دا 3,000 نومونه د رب کائنات چې راولي نو هغه د یو 3 نومونو په معنا کې دننه بند کړي دي محفوظ کړي دي چې هغه الله دی رحمان دی او دریم نمبر چې دی نو دا رحیم دی چې په بسم الله کې را 3 نومونه د الله تعالی موجود دي نا 3,000 پرې کې دننه محفوظ کړي دي را بند کړي دي. نو چې یو انسان بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل وایي گویا چې الله په 3,000 نومونو باندې یاد که. نو دغه شان د تلاوت په ابتدا کې تاسو شروع کوئ یا د هر یو کار په ابتدا کې چې تاسو شروع کوئ نو د الله په 3,000 نومونو باندې یو شاده تاسو خبره واورېده چې د قرآن کریم خلاصه ده د قرآن کریم په خلاصه سره او د الله په 3,000 نومونو باندې تاسو یو کار شروع کوئ نو بیا ظاهره خبره ده چې الله به پرې کې برکت خامخا ورغورځوي. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی او روایت در منصور لیکلی دی چې څنګه استاز یو بچی ته راوایي چې بچی وایه بسم الله الرحمن الرحیم نو الله استاز بچی او د دغه بچی والدین ټول د جهنم نه آزاد چې دی نو دا ولیکي. دغه شان د تاسو مشهوره واقعه اورېدلې ده مختلفو کتابونو راغستې ده. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام یو پیرا په یو قبر باندې ورتېرېده نو هغه قبر کې هغه صاحب د قبر ته ډېر زیاته سزا میلاوې ده. عیسی علیه الصلاة والسلام و پیغمبر خو په خپل امتي باندې انتهایي خفه کېږي نه چې کله سزا میلاوې ده څه وخت پس حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام پر هغه طرف باندې ته نو بیا په قبر کې سزا نه وه د الله نه سوال وکړه خدایه
او هغه ورځ دې مړي ته ډېره زیاته سزا میلاوې دا نن نشته. الله ورته وفرمیل عیسی علیه السلام دی چې کله وفات کېده نو ردن یو ماشوم بچی پاتې هغه ماشوم بچی استاز ته ناست دی او هغه استاد ورته بسم الله الرحمن الرحیم ویلي نو چې د کوم سړي نه پیدا ماشوم بچی هغه ما ته رحمان او رحیم وی نو دا زما د رحمت تقاضا نه ده چې زه هغه پلار له سزا چې کوم دی نو دا ورکم. نو هلته کې موږ اختلاف کې وی چا وی چې دا خصوصیت د دې امت نه دی نور امتونو له عمر کړی شوي دي کیدای شي دا آیت مخکینو امتونو حضرت عیسی علیه السلام له عمر کړی شو او کنې موږ بیا دا وی تحقیقي خبره چې الفاظ د دې امت خصوصیت دی او په اعتبار دغه شانتې د مفهوم سره د دې امت خصوصیت نه دی دغه بسم الله په نورو الفاظو کې چې کوم دی نورو امتونو له ورکړی شوي. تفسیر قرطبي او در منصور د دواړو د حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړي. فرمایي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې ټوټل 19 حروف دي. دا د باندې رواله او اخرنۍ میمه پورې دا تاسو شمار کې په دې کې 19 حروف دي او د جهنم هم 19 یعنی 19 فرشتي دي. قرآن کې الله فرمایل علیها 19 پرې باندې 19 فرشتي دي. د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څوک هم بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو د قیامت پر ورځ باندې وایي الله د جهنم د 19 فرشتو نه چې نو دا محفوظ کی. او دغه شان روایتو کې راځي د قیامت پر ورځ باندې به د امت محمدي صلی الله علیه وسلم د اعمالو وزن دا انتهایی دروند دي. رسول الله مبارک چې امت دی د دې د اعمالو وزن به دا انتهایی دروند دي. نور امتونو په دې باندې اعتراض وکړي چې یاره دا زمونږ اعمال خو سیوا دي او د دې اعمالو کې ډېر زیات وزن دی دا ولې دومره زیات درانه دي زمونږ اعمال د دې مقابله کې ولې داسې سپک دي. نو هغو ته به د هغو انبیا وایي انبیا به ورته وایي غنیت الطالبین کې دا خبره ذکر ده انبیا به ورته وایي چې د دې امت د نبی علیه الصلاة والسلام د کلام په شروع کې یو آیت او دیوله الله یو آیت ورکړو چې هغه به دیو د هر کار په ابتدا کې وي او دغه داسې آیت دی چې که چېرته کې دا د تل یو طرف ته کېښودی شي او د تمام مخلوقاتو ګناهونه بل طرف ته کېښودی شي نو بیا هم چې دی نو دا پې وزن کېږي دغه اعمال دا وزن کېږي. نو د دې سره داسې یو آیت و د دغې آیت په بنیاد باندې د دې په اعمالو کې داسې وزن راغلی دی. تفسیر روح البیان یو ډېر ښکلی روایت را نقل کړی دی حدیث قدسی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای جبرائیل علیه السلام قسم وخوړه او خبرې بیان کړه او بیا جبرائیل علیه السلام فرمایي چې حضرت میکائیل علیه السلام قسم وخوړه او خبرې بیان کړه او میکائیل علیه السلام فرمایي چې حضرت اسرافیل علیه السلام قسم وخوړه او خبرې بیان کړه او اسرافیل علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایل ای اسرافیله زه خپل عزت او بخشش د خپل جلال او کرم قسم خورمه چې کوم یو کس د بسم الله الرحمن الرحیم د اخرنۍ میم چې دی دا د سورې فاتحې سره میلاو یو ځل وایي لکه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا وایي تر اخره پورې. نو ته ګواه شې اسرافیل علیه السلامه چې زه به دغه ژبه دا په اور باندې نه سوځم او هغه له به د جهنم او د قبر د عذاب نه چې دی نو دا نجات ورکومه او د قیامت د عذاب نه چې کوم دی نو دا به زه دی بچ کومه. نو دا د بسم الله سنه فضایل چې کوم دی نو دا ذکر شول. اوله خبره تاسو را زده کړه چې بسم الله د دې امت خصوصیت دی او که نورو اممو له الله ورکړي. دویم نمبر چې بسم الله دا د قرآن کریم جز دی او که نه دی دغه شان د سورې فاتحې جز دی او که نه دی د بل صورت جز دی او که نه دی او سنه فضایل د بسم الله الرحمن الرحیم هغه تاسو یې زده کړل. انشاءالله سبا به بقایا فضایل د بسم الله لږ غونته کې بیان کو د هغې نه وروسته بیا له بسم الله